بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی اول نو استا شکریہ ادا کوو. زمونږ د اتحاد مدارس دینیه د تحصیل منډن په سطح باندې د نن 2-3 کاله مخکې په وجود کې راغلی دی او دا د مدارسو د دینی مدارسو د علماء کرامو د محتممینو د ناظمینو دا تنظیم چې دی دا د مدارسو د خیر ښېګړې او د مخې ته د ترقۍ دپاره وجود کې راغلی دی. د دې نه مخکې د مدارسو په منځ کې څه رابطه نه وه، د یو بل سره څه دغه نه و. د دې تنظیم په وجه باندې زموږ ټول د تحصیل منډر مدارس چې د یو بل سره مونږ کینو او د هغې په وجه باندې زموږ مسایل هغه حل کیږي. داسې هم د دې مدارسو په حوالې سره د حکومتي څه خبرې راځي، د ای سی صاحب سره، د ډي سی صاحب سره، د حکومتي واکدارانو سره، هغه هم د دې تنظیم په وجه باندې الله پاک حل کوي. د اتفاق او اتحاد یو ډېره ښکلې مظاهره ده او انشاءالله تعالی زموږ دا تنظیم دا پرې 2-3 کاله کې یو ډېره لویه ترقي وکړله. زموږ په دې تحصیل منډن کې دا اوس چې کوم دی نو 40 پورې رجسټر مدارس د حکومت سره یا زموږ د وفاق المدارس سره یا د رابطة المدارس سره هغه رجسټر دي. نو دا یو ډېر ښه پروګرام دی چې دا په وجود کې راغلی دی او د دې مقصد هم دا دی چې زموږ علماء کرام دا یو شي نو امت به هم یو شي او موږ علماء کرام په دې کې ډېر ښکلې هغه کردار ادا کوي. دا نن چې کوم پروګرام دی دا د علماء کرامو د مدارسو د دیني مدارسو د اساتذه کرامو تدریب دپاره دی. ورکشاپ دی، ټریننګ ورکشاپ دی چې مدرس به خپلو ماشومانو ته طالبانو ته څنګه سبق ښیي او هغوی به څنګه چې کوم دی نو د امت دپاره تیاري. نو دا نن ورکشاپ دی. موږ غټ علماء کرام دا کوړي د جامعې نه او دا شان چې کوم دی نو د مردان او د پېښور د غټو مدرسو نه زموږ شیخان راغلي دي. انشاءالله تعالی هغه به زموږ د مدرسینو ته ټریننګ ورکوي، تربیت به ورکوي او دا یو ډېر ښکلی پروګرام دی. زما عوامو ته هم دا اپیل دی چې موږ سره په دې کار خیر کې موږ سره امداد وکړي، زموږ د مدرسې سره تعاون وساتي. مدرسې علماء کرام دا یو شوي دي او په دې خبره باندې پوه شوي دي چې موږ یو نو انشاءالله تعالی امت په یو وي. نو موږ خپله مظاهره وکړله، عوام دې موږ سره په دې کې تعاون او امداد وکړي. ډېره مهرباني.